سندرې وای نو دا واده خوشحالي ده بالکل دا ولا جایز دی او که پیغلې جنکۍ سندرې وای نو آواز عورت ته بار بنوځي زمونږ خلک نن په کورونو کې ډیګونه ولګي او هغه شلنګار او ټول په خوا کې چې کم جومات ته د ماسخوتن مست جومات کې څوک نشي کولی دا ولې مونږ په ګمراهۍ باندې سر یو مونږ د الله سره دشمني ولې کوو هغه رب چې مونږ له ژوند را کړی دی قسم دی نو دا زندګي دا مال دا دولت دا صحت دا بچي دا مونږ له رب العالمین را کړی او چې وی غواړي په یو سکند کې درنه اخیستی شي اوس به دې په پاله جو وي بیا به څه کوې اوس به درته مور را وپرځئ پلار به درته را وپرځئ دا زلمي او بالغ بچې به درته را وپرځئ او بیا به چغې وی او ښځې به سر په توره چېړه تړلي او غوبل به دې جوړ کړي ته د خدای دشمني نشي کولی قسم دی که د خدای د یو ماشي دشمني مونږ کولی شي حاجی عنایت الله صاحب ته زه خراج تحسین پیش کوم او زه دله مبارکباد ورکوم او د الله نه ولا لوی سوال کوم او تاسو به پیمین ووایئ چې خدای پاک دې د خپل بچي په خوشحالو باندې خوشحاله کړي دا ولې تاسو ته یو لاره وښوله یو چل یې درته خپل ودونه سره دقه چل کوئ د قرآن تلاوت نعتخواني پکې کوئ او د علاقې را د خپل جومات مولانا صاحب راغواړئ زیات نه زیات یو 12 منټه د شریعت خبرې به وکړي الله به خوشحاله د خدای کائنات به خوشحاله وروسته به دا بچي او کور والے او دا مور پلار ټول به خوشحاله نو الله به که خیري په دې خوشحاله ساتو دویمه خبره مختصر یو 15 منټه درته کوم واده نه پس واده خدا عطا الله صاحب او د کور والا شو د واده نه پس به څنګه ژوند تېروئ رسول الله مبارک فرمایي النکاح سنتي نکاح زما طریقه ده ومن رغب عن سنتي فلیس مني زما د طریقې نه به څوک اعراض نه کوي چې مړه نه کوم واده مړه واده ته پکې لا څه ضرورت دی یو که یو انسان د یو خاص وخت تقاضا او د یو خاص وخت انتظار کوي بیا خبره ده زر پکار حضور پاک خپلې لوڼه ډېرې زر واده کړي ډېرې زر او رسول الله مبارک فرمای اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه چې انسان راشي او تا نه لور خور غواړي او دین یې مخي او خوی یې مخي ورکوه بس او الک لم په دې زمانه کې د مارونو کوشش وکړه دا د مومنه د حضور پاک سنت دی خاص چې الک لم زر واده کوي ګور انتظارونه مکوي په خوا به د 15 تعلق ورسېد نو واده به ولا کو او جناب هم د 15 او 10 تو ورسېد نو واده دا بس اوس هغه څه ختمې دي نور په خپې په پښتون نور نشم پیولې د فیسبوک او د نت داور دی او خيار کار دی هغه چې الک بالغ شي فوري ولا واده کوي او خيار مونو پلار هغه دی چې جناب پیغله شي فوري ودای انتظارونه مکوي بچي په ګناه مو ور سر کوي د خدای خاطر زر کوي او دا واده نه پس بسنګ جون تیرو نو صرف یو حدیث ته رسول الله مبارک میں درته وای حضور پاک فرمای خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی وی بهترین انسان څوک دی بهترین انسان هغه دی چې خپل خدای او بچو سره خي او وی پتا سو ټولو کې د خپل بیبيانو سره او د خپل بچو سره خیر خو نو دا واده نه پس بسړی د خپل مور سره د خپل پلار سره خپل تعلقات خپل ساتي لیکن ور سره د خپل بیبي سره او د خپل بچو سره بخښته تعلقات ساتي دا مې ځکه وې چې نن سبا ډېر سخت ظلم خزو سره شروع دی مونږ ته پته لګي مونږ خلک د مسلو تپوس کوي یو ګټو بچی معمولی خبره باندې طلاقونه دی بل څه نشته دومره ظلم شروع دی کنه دومره ظلم چې زم دا خلک به الله له جواب ورکړي د قیامت پر دا خلق با الله سره څنګه ملاوي یقینو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اخیری حجۃ الوداع په هغه کې هم د اعلان کړی رونو ټولې وره او د وفات په بیماری کې هم د اعلان کړی دی الا فتقوا الله فی النساء خبردار د خدای نه ویریږي د خزو په حق کې انهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو په لاسو کې قیدیان ساده کور دغه جیل خانه ده کته پلار کر پرې دی خوځي او کته نه پرې دی نشیتلی کته ضرور واده ل پرې دی خوځي با کته چې نه بده نو غریب بدل تجاړي لو پټه بده کوډه کې ونه شیته حضور پاک فرمای ظلم مکوي د خزو سره مونږ دونه ظلمونه شروع کړی دي چې مړه روزانه 2-3 ټلیفونه ماته کېږي یاره یو سړی دی او خدای له 3 طلاق ورکړي زویم دا سړی ماته مخامخ کا ماته پته چې دوم د ورکړي خو ځان نه خای هم دا سړی ماته مخامخ کا چې دې پوره تاسو کوم وای ما پرس کا کنه نو مې خدای د خکا ظالم ولې د ظلم کړي زبرته صرف یو واقع و یو وخت یو ولک او جنرال المغلا او هغه الک هغه جنې له طلاق ورکړو 3 طلاق یې ورکړ الک سره خپل مور او پلار اورونه راغلی او جنې سره خپل مور او پلارونه راغلی زه زنانو سره نه ملاويږم نو هغه په کور کې دنه دی بیٹه کې نشته
نو ما واز ولا ورکا غجنې پردې نه پورې غاړه وکور کې مې بچی دا طلاق ولې درکاو وی دا مولوی صاحب